بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زما د قبایلو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، غیرتمندو قبایلو ټولو لا په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبرې خو ډېرې وشوې او زما په خیال ملګري به تنګ شوي مي، خو چې څنګه صوبیدار جي خبره وکړه چې موږ دلته 2 غنټې انتظار وکړو، نو زه چې کوم دي سهار 8 بجو نه د ستاسو په انتظاماتو کې لګیا وم او ما سهار مونځ نه بعد ویده شوی یم او د هغې نه بعد چې کوم دي دا راپاڅېدلی یم، انتظامات مې کړي دي، نو ما هم خوب نه کوو، د ستاسو انتظار مې کوو، د ستاسو په میلمستیا کې لګیا وم. د هغې نه بعد زمونږ ډېر درانه قدرمن غیرتمند مشران چې چا خبرې کول غوښتل، خو دلته چې کوم دي ټایم کم و. زمونږ سابقه سینیټر صاحب عبدالرشید صاحب هغه هم خپل ټایم مالا وقف کړو، دغه رنګې چې کوم دي زمونږ نور د وزیرستان ملګري وو، نور ډېر مشران پاتې شو، خو بهرحال خبرې ډېرې دي او موده یو ده او موده دغه ده چې کومې خبرې دلته وشوې چې مونږ نه میلیټري اپریشن منو او نه ډرون اټیکس منو، خو د هغې لپاره له عمل باندې ډېرو ملګرو خبرې وکړې او په هغې باندې به اوس زه راځم. زمونږ دروند ملګري د اپوزیشن نه راغلي دي، عدنان وزیر صاحب، ریاض بھائی د کورم نه، مونږ هغې ته د زړه د کومې نه د زړه د درزاوۍ نه هرکلی وایو، په خیر راغلی، ستړي مه شئ. عدنان بھائی خبره وکړه چې د ایکشن ایډ آف سیول پاور چې څنګه ما پهله تقریر کړو، په پهله تقریر کې ما دا ویلي وو چې دا به درته انشاءالله په پهله کیبنټ کې الوزوم او په پهله کیبنټ کې مې په پهله ایجنډا باندې راوستو، په پهله ایجنډا کې مې الوزولی وو. دغه دلته اوس مسله سره مسله دا ده چې په دې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور کې تقریبا 970 دهشتګرد چې دی ورته دهشتګرد وایي، هغه کسان چې کوم دي دی په مختلف ځایونو کې پټ کړي دي. ډیټینشن سینټر یې ورته وایي، د دوی په نگرانۍ کې دي. ما ورته 3 ځل لیټرې وکړې ځکه چې د های کورټ چې کومه فیصله ده هغه فیصله دا ده چې څنګه ایکشن ان ایډ آف سیول پاور موږ واپس واخلو، اوچتې کړو، نو ډایرکټ به چې کوم ډیټینشن سینټر دي دا به سب جیل ډیکلیر شي او د هغې نګراني به چې کوم دي صوبایي حکومت او زموږ پولیس ډپارټمنټ کوي. نو اوس چې زه ایکشن ان ایډ آف سیول پاور د سپریم کورټ نه یا چې کوم دي د های کورټ نه واپس اخلم او په هغه ټایم باندې چې کوم دي دا ویډرا شي او دغه سب جیل ډیکلیر شي او ما ته دا پته نه وي چې په 970 کسانو کې دننه څوک دي. 3 ځل مې ورته لیټر وکړل د صوبایي حکومت د طرفه، ما ته هغه ډیټیل نه راکړ. دا 970 دهشتګرد نه تاسو ته پته شته چې څوک دي، نه صوبایي حکومت ته پته شته چې څوک دي، نه جیل انتظامیه یا زموږ چې کوم هوم ډپارټمنټ دی هغې ته پته شته چې څوک دي. په دې کې به مسله صحیح چې کومه بیانیه د پیله ورځې نه دوی جوړه کړې ده زما خلاف چې دا د دهشتګردو ملګری دی، نو چې هلته نه مونږ څنګه دا ایکشن ان ایډ آف سیول پاور واپس واخیستو او دلته دې دا 970 دهشتګرد پرېښول یا چې کوم پکې ملګري دي هغه یې پرېښودل او سبا چې کوم دی هغه لیټر ګرځي چې دا وګوره مونږ درته ویل نه چې دا د دهشتګردو ملګری دی، خپل ملګري یې وځغلول. خو چې کله ما سره د 970 کسانو لیست وي او دې ما ته هغه کسان حواله کوي او زه ورته ټیک مارک کوم چې او دا دې راته حواله کړی دی، دا دې راته نه دی حواله کړی، نو زما سره به قانوني جواز هم وي، اخلاقي جواز هم وي، زه به ورته وایم چې وروره دغه چې کوم دی زما سره ماله دې حواله کړی او دا دې نه و حواله کړی. بهرحال یاره په ما کې شته نه، الحمدلله. زه صرف یو د الله نه یریږم، نور چې په ځمکه باندې څوک ځان ته خدای وایي. پرون مې ورته هم چې کوم دي خبره کړې ده، نن ورته هم وایم، سبا به ورته هم وایم چې زما رب یو دی او ته چې هر څومره دلته ځان ته خدای ووایې دا به فرعون هم ویل او انشاءالله پرون دې هم خلاف وم، نن دې هم خلاف یم، سبا به دې هم خلاف وم انشاءالله. زما درنو قبایلو، نن خصوصي توګه باندې دا جرګه زمونږ چې څومره د قبایلي سیمې سره تعلق ساتي هغه ټولو پارلیمنټریان چې هغه د هرې پارټۍ نه دي، د هغو په مشوره باندې دا لویه جرګه نن موږ راغوښتې ده. نن زه ډېر خوشحاله شوم چې کوم څومره مشرانو خبرې وکړې. د ټولو نه اول خو زه چې دلته په چیک پوسټ باندې کم د آرمي والا بدماشان ولاړ دي د هغې په شدیدو الفاظو باندې مذمت کوم چې هغې کومه رویه ده ستاسو سره دلته وکړه او زمونږ پارلیمنټریان سره یې وکړه. دلته یو سپایي راپاسي او زما قبایلي مشر ته لاس ورکوي
زما سپینګیري ته لاس ورکوي دغه بېزتي کوي شرم درته پکار دی په دې وردی باندې چې تا اچولې ده شرم درته پکار دی ځکه چې په دې وردی باندې زما د شهیدانو وینه ده په دې وردی باندې زما د غازیانو وینه ده د ستاسو دغه رویه دا د بغیرتوب رویه هغه شهیدانو ته چې کوم دی دک او درد ورسوي د ستاسو دغه رویه هغه غازیانو ته دک او درد ورسوي چې څوک چې کوم دی زما دشمن سره جنګېږي هلته شهیدېږي هلته غازیان کېږي دې رویه په وجه باندې خلک د ستاسو نه نن نفرت کوي د ستاسو په دې رویه په وجه باندې خلک نن د پاکستان جنډې ته ودرېږي نه د ستاسو په دې رویه باندې خلک نن غرونو ته ختلي دي په بلوچستان کې او د خپل الګ د بیل ریاست ډیمانډ کوي دغه رویه ده که نه چې کوم نفرت پیلاوئ همدغه رویه ده چې نن په پاکستان کې امن نه راځي همدغه رویه ده چې خلک په بغاوت باندې مجبوره دي همدغه رویه ده چې خلک د ستاسو د مشراني نه انکار کوي تر کومه پورې به د ستاسو دغه رویه صرف په دې وجه باندې چې دا زما مېلمانه دی او دلته به یې ته بېزتي کې ته به ورسره بېشرمي کې او دا به زما نه منحرفه کېږي دا به ما ته بد رد وایي صرف د دې په وجه باندې شرم درته پکار دی په دې رویه باندې دا لویه جرګه چې دلته په چیک پوسټ باندې کم د آرمي کسان ولاړ دي کم د فوج کسان ولاړ دي په دې رویه باندې دغه لویه جرګه د دې شدید الفاظو باندې مذمت کوي ملګرو دا جرګه د ډرون اټیکس خلاف د ملیټري اپریشنز خلاف راغوښتل شوې ده په ډرون اټیکس کې او ملیټري اپریشن کې چې کم کولیټرل ډیمیج کیږي کم معصوم خلک مري کم زمونږ ځوانان ماشومان زمونږ باعزته باحیا باکرداره ښځې شهیدېږي دغه جرګه دغه ډرون خلاف راغوښتل شوې ده مسلسل لګیا دي د 2007 نه شروع دي تر ننه پورې ډرون اټیکس او ډرون اټیک نه منو او ډرون اټیک نه منو اوسه پورې یې وایي خو د دې نه بعد به یې عملي اقدامات کوو انشاءالله تعالی دغه جرګه دغه لویه جرګه د دې دپاره راغوښتل شوې ده تقریبا د 22 کالو نه مسلسل 22 غټ ملیټري اپریشن د 14000 نه زیات انټیلیجنس بیسډ اپریشن وشو اوسه پورې امن نه راځي چې دا کوم اختیار د ستاسو سره دی د دې جرنیلانو سره دی چې وزیر اعظم هم د دوی سره عدالت هم د دوی سره ټوپک هم د دوی سره ټینک هم د دوی سره آئین هم د دوی سره قانون هم د دوی سره صرف د 100 ورځو دپاره دی دغه اختیار ماته راکړي که امن مې درته رانهوستو زه به قبایل نه یم د دې انټرسټ نه دی امن راوستل ځکه چې دا خو ډالري جنګ دی د دوی پکې جیبونه ډکېږي دا به ولې امن راولي چې امن شو د دې کار ختم شو خو مونږ به یې راولو انشاءالله تعالی ټولو نه اول چې څنګه ما وویل چې په 100 ورځو کې به درته انشاءالله تعالی امن راولم خو که فرض که بیا څوک دا وایي چې ته وزیر اعلی یې او ته بې اختیاره یې نو زه خو په خپل انتظامي امورو کې با اختیاره یم خپل د پارټۍ په امورو کې با اختیاره یم خو چې یو کس د ټوپک په زور باندې د ډنډې په زور باندې د بند کمرو فیصلې دلته امپلیمنټ کوي د دې حل خو زما سره بل نشته خو یا یې چې کوم دي پرامن احتجاج حل دی او یا یې به زم ټوپک راخله خو مونږ خو پرامن جدوجہد کوو څنګه عدنان به یې خبره وکړه چې مونږ هم ټوپک راواخلو نو په مونږ کې او په دا دهشتګردو کې خو څه فرق پاتې نه شو زمونږ ټول جدوجہد به دا قبایلو ځوانانو خاص کر تاسو ته چې زما څومره د پښتنو د قبایلو ځوانان دي چې د دوی دا کوشش دی چې تاسو په دې باندې مجبوره کړي چې تاسو غلط قدم واخلئ تاسو په انتشار باندې دوی مجبوروي دوی غواړي دا چې تاسو داسې غیر آئیني او غیر قانوني کارونه وکړئ چې څنګه د 22 کالو نه یې راباندې اور بل کړی دی داسې مزید اور راباندې بل کړي خو زمونږ جدوجہد به د آئین او د قانون لاندې زمونږ جدوجہد به د پاکستان د جنډې لاندې زمونږ جدوجہد به د پاکستان د قومي ترانې لاندې مونږ به د ریاست د هر یو اقدار د هر یو حکم د هر یو آئین کې د هغه چې څومره شیکونه دي د هغې لاندې کوو خو که بیا خامخا یو کس وایي چې زه آئین نه منم زه قانون نه منم او دا چې کوم دي زه د بوټ لاندې راولم نو بیا خو زمونږ سره مې اختیار شته که نه مونږ خو به هم یو فیصلې ته ځو که نه چې کم کس آئین نه مني زه بیا یو 100 ځل نه منم چې کم کس قانون نه مني زه بیا یو 100 ځل نه منم چې کم کس په ما باندې راځي
نو بیا چې کوم دی د پښتو روایت دی چې زه به چې کوم دی د خپل ډیفنس اختیار زما سره وي زه به خپل ډیفنس کوم خو چې تر کومه پورې زما آیین او قانون دی تر هغې پورې به زمونږ پوره نه جدوجہد دي د آیین او د قانون لاندې به د پاکستان د جنډې لاندې به چې څنګه دلته تقریبا ټولو مشرانو خبره وکړه چې موږ مذاکرات کول غواړو دا هغه خلکو سره چې د کمو خلکو د وجې دا حالات دي دا یوه ټرایي به پرې بله م وکړو د خپلو د دې مشرانو ځکه چې د جرګې فیصله او دا زمونږ چې کم پارلیمنټیرین دي د ټولو پارټو والا د هغو فیصله هم دغه وه چې کومه لویه جرګه ده د دې نه د یو ورکوټې جرګه بیا جوړه شي چې په هغې کې د هرې ضلعې سیاسي سماجي د هر مکتبه فکر کس نمایندګي هم وي پارلیمنټیرین هم وي او زمونږ قبایلي مشران هم وي نو د دې نه به چې کوم د ستاسو سیاسي اتحاد دی په هره ضلع کې هغه به مشترکه یو کس راکړي یو به زمونږ پارلیمنټیرین شي چې هغه د هرې پارټۍ والا دی او یو به قبایلي مشر دغه چې کوم دی تاسو په دوه درې ورځو کې زه به خپل هم د ټولو مشرانو سره رابطې کوم د دې نه به یو ورکوټې جرګه جوړه کړو د دې خلکو سره خان مرجان حاجي تعلق لږ ډېر دی زما خو ورسره نشته خو دا چې کوم دی د دوی سره به هم دلته به هم جرګه وکړي هغه کمیټي یا هغه سب جرګه او د فیډرل ګورنمنټ او دغې ادارو سره به یې هم وکړي هلته په وفاق کې یو موقع به دې ته ورکړو دغې نه بعد چې څنګه هارون رشید به یې خبره وکړه چې خلې صرف دغه دی چې د دې ځای نه به ځو انشاءالله تعالی په اسلام آباد کې به ورته کینو انشاءالله څوک کم ملګری په دې باندې اتفاق کوي که فرض که د دوی دا جرګه ناکامیابه شوه اسلام آباد ته به ځو ټول به ځو انشاءالله تعالی او بیا به چې کوم دی یا امن راولو یا به په کفن کې راولي بله خبره به پکې نه وي انشاءالله تعالی د دې سره سره دا خو وشوه جرګه ملاقاتونه او که فرض که په هغې کې کامیابي ونه شوه نو بیا چې کوم دی د اسلام آباد رخ او دا به انشاءالله تعالی زه تاسو ته ښیم دا به ضرور کوو انشاءالله تعالی د دې سره سره ډرون اټیکس ملیټري اپریشن دا خو روان دي خو چې د ستاسو کم آئیني او قانوني حق دی د هغه نه یې محرومه کړی چې کله قبایلي اضلاع په خیبر پښتونخوا کې مرج کېدل نو زموږ سره یې وعده کړې وه چې 100 اربه روپۍ به موږ ته سالانه راکوي دا 100 اربه روپۍ دا څنګه کمیټ شوې وې چې دا به هره صوبه موږ ته 1% خپل ډیویزیبل پول نه راکوي زما غیرتمندو قبایلو دا 3% جوړې دی د 3% په نن ورځ باندې مطلب چې د 1% نه 140 ارب روپۍ جوړیږي د 3% نه تقریبا 420 ارب روپۍ دا 100 ارب روپۍ نه دي که دا په هغه قانون باندې او هغه آیین باندې دی لاړ شي دا په نن ورځ باندې 420 ارب روپۍ جوړیږي دا موږ ته نه راکوي سالانه 800 ارب روپۍ 8 سالو شو تقریبا جوړیږي په دې کې موږ ته صرف 168 ارب روپۍ راکړي نورې روپۍ نه دي راکړي زمونږ قبایلي اضلاع خو انتظامی طور باندې مرج کړه فاینانشلی طور باندې نه موږ نه یو مرج شوي په خیبر پښتونخوا کې نه یو شامل شوي ولې ځکه چې په NFC کې چې قبایلي اضلاع په خیبر پښتونخوا کې مرج شي نو اوس د خیبر پښتونخوا شیر په NFC کې 14.6% دی دا به 19% ته ورسي مطلب تقریبا 4.5% به زمونږ د NFC شیر زیات شي د دې مطلب دا دی زما غیرتمندو قبایلو چې موږ ته به 560 ارب روپۍ دا سالانه ملاویږي دا 560 ارب روپۍ دا ټولې صوبې او وفاق په خپل منځ کې تقسیموي زما قبایلي ځوان زما قبایلي ماشوم زما قبایلي سیمه یې ترې نه محرومه کړې ده چې زمونږ کومه جرګه جوړو نو هغه به چې کوم دي دغه مقدمه هم لړاوي انشاءالله تعالی د دې سره سره زمونږ چې څومره سیاسي جماعتونه دي او د هغې پارلیمنټیرین دي بله ورځ صوبایي اسمبلی کې ما ته راغلل مونږ کېناستو ډسکشن هم وکړو انشاءالله تعالی ډېر ژر به په اسلام آباد کې زمونږ چې کوم مالي حقوق دي زمونږ چې کوم نور حقوق دي د وفاق سره په دوی باندې به یو غټ کانفرنس کېږي په اسلام آباد کې همدغه ټول پارلیمنټیرین چې څومره صوبایي اسمبلی ده دا به چې کوم دی د نیشنل اسمبلی مخې ته احتجاج هم کوي
او د ستاسو دا مقدمه به ان شاء الله تعالی د دې نه بعد زور اخلي. په اخره کې زما قبایلو په دې یو خبره باندې ځان پوه کړئ چې همدغه موقع ده، بیا به زه کم هم یا به ډېر هم یا به در سره هم یا به نه هم، خو په دې یو خبره باندې مطمئن اوسئ چې زما د ضمیر قیمت د چا هغه پلار هم نشي لګولی. په دې یو خبره باندې مطمئن اوسئ چې د دنیا یو طاقت هم ما نشي هېرولی. زه په خپل موقف باندې ولاړ یم او انشاءالله ټول عمر به ولاړ یم، خو دا بیله زما ذمهداري نه ده، دا بیله چې کوم دي د ستاسو پارلیمنټریان ذمهداري نه ده، دا د ستاسو ټولو مشترکه ذمهداري ده. دغه خلک چې کله په دې غرونو باندې رالیدل دا صرف په قبایلي سیمه کې نه رالیدل، دا چې کوم دي په سوات کې په ملکن ریجن کې هم راغلي وو، ټول ورته راووتل په سره روډونو باندې، ویل چې د ستا دا پالیسي نه منو. تاسو راواخلئ زما تقریرونه، تاسو ته هم دغه جړا او فریاد ما کوئ چې بیا یې در باندې راولي، بیا در باندې اپریشن یې کوي، بیا در باندې ډرون اټیک شروع کوي. راوځئ خدای لپاره خپل حق تپوس وکئ. خو بدقسمتۍ نه موږ راونوتو، وخت تېر شوی نه دی، اوس هم موقع ده. په هغه ټایم خو نه د ستاسو د نمایندګۍ څوک و نه د اواز اوچتېدو څوک و. اوس هم د صوبې وزیر اعلی چې کوم دی اواز اوچتوي هغه در سره ولاړ دی. تاسو ټول به راوځئ، ټول به ودرېږئ، نو هله به چې کوم دی امن راسي، ټول به ودرېږئ، نو هله به چې کوم دی د ستاسو حق تاسو ته میلاویږي. دا د ستاسو ټولو ذمهداري ده چې تاسو به چې کوم دی د خپل حق تپوس کوئ. خو که اوس هم راونه وتلی، اوس هم د خپل حق دپاره ونه درېدئ، نو بیا چې څنګه دلته یو ملګري تپوس وکړه چې د کور په کور به هم جنګي، بیا به د کور په کور به هم جنګي او بیا هم د خلاصین څوک نه وي. همدغه موقع ده ودرېږو به انشاءالله تعالی. زه درته دلته دا قسم خورم چې زه به درنه په مرګ باندې شاته کېږم، د مرګ نه پهله به درنه نه شاته کېږم، او د ستاسو هم دغه لوز په کار دی چې تاسو به راسره ودرېږئ. زه د ټولو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، غیرتمندو قبایلو انتهایی مشکور او ممنون یم چې دلته راغلی، ما ته عزت راکړو، زما سره ودرېدلی یئ، د پیله ورځې نه تر اوسه پورې زما سره ولاړ یئ. زه د ستاسو په وجه باندې ډاډه یم او انشاءالله تعالی مخکې به هم همداسې یم. که دلته په فوجي وردي کې د ستاسو چا بېزتي کړي، د هغې دپاره درنه هم زه معافي غواړم. دلته د ستاسو داسې مېلمستیانې یې شوې چې کوم تاسو قابل یئ، په هغې باندې درنه هم زه معافي غواړم. اوس انشاءالله د دې نه بعد د روټۍ بندوبست درته هم شوی دی، ما ته پته چې تنګ شوي هم یئ، ګرمي هم ډېره ده، او انشاءالله تعالی دا ملاقاتونه به کېږي او دغه شی زه در سره واده کوم چې انشاءالله تعالی تر سره به یې رسوو انشاءالله تعالی. ډېره شکریه، مهرباني وما علینا الا البلاغ. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زما د قبایلو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، غیرتمندو قبایلو ټولو له په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبرې خو ډېرې وشوې او زما په خیال ملګري به تنګ شوي مي، خو چې څنګه صوبېدار جي خبره وکړه چې موږ دلته 2 غنټې انتظار وکړو، نو زه چې کوم دي سهار 8 بجو نه د ستاسو په انتظاماتو کې لګیا وم او ما سهار مونځ نه بعد ویده شوی یم او د هغې نه بعد چې کوم دي دا راپاڅېدلی یم، انتظامات مې کړي دي، نو ما هم خوب نه کوو، د ستاسو انتظار مې کوو، د ستاسو په مېلمستیا کې لګیا وم. د هغې نه بعد زمونږ ډېر درانه قدرمن غیرتمند مشران چې چا خبرې کول غوښتل، خو دلته چې کوم دي ټایم کم و، زمونږ سابقه سینیټر صاحب عبدالرشید صاحب هغه هم خپل ټایم ماله وقف کړو، دغه رنګې چې کوم دي زمونږ نور د وزیرستان ملګري وو، نور ډېر مشران پاتې شو، خو بهرحال خبرې ډېرې دي او موده یو ده او موده دغه ده چې کومې خبرې دلته وشوې چې مونږ نه میلیټري اپریشن منو او نه ډرون اټیکس منو، خو د هغې لپاره له عمل باندې ډېرو ملګرو خبرې وکړې او په هغې باندې به اوس زه راځم. زمونږ دروند ملګري د اپوزیشن نه راغلي دي، عدنان وزیر صاحب، ریاض بھائی د کورم نه، مونږ هغې ته د زړه د کومې نه د زړه درزاوۍ نه هرکلی وایو، په خیر راغلی، ستړي مه شئ. عدنان بھائی خبره وکړه چې د ایکشن ایډ آف سیول پاور چې څنګه ما پهله تقریر کړو، په پهله تقریر کې ما دا ویلي وو چې دا به درته انشاءالله په پهله کیبینټ کې الوزوم، او په پهله کیبینټ کې مې په پهله ایجنډا باندې راوستو، په پهله ایجنډا کې مې الوزولی و. دغه دلته اوس مسله دا ده چې په دې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور کې تقریبا 970 دهشتګرد چې دوی ورته دهشتګرد وایي، هغه کسان چې کوم دي دوی په مختلف ځایونو کې پټ کړي دي.
ډیټنشن سنټر ورته وایي د دوی په نگرانۍ کې دي. ما ورته 3 ځل لیټر وکړې ځکه چې د های کورټ چې کومه فیصله ده هغه فیصله دا ده چې څنګه ایکشن ان ایډ اف سیول پاور موږ واپس واخلو اوچتې کړو نو ډایرکټ به چې کوم ډیټنشن سنټر دي دا به سب جیل ډیکلیئر شي او د هغې نگراني به چې کوم دي صوبایي حکومت او زموږ پولیس ډپارټمنټ کوي. نو اوس چې زه ایکشن ان ایډ اف سیول پاور د سپریم کورټ نه یا چې کوم دي د های کورټ نه واپس اخلم او په هغه ټایم باندې چې کوم دي دا وډرا شي او دغه سب جیل ډیکلیئر شي او ما ته دا پته نه وي چې په 970 کسانو کې دننه څوک دي. 3 ځل مې ورته لیټر وکړل د صوبایي حکومت د طرفه ما ته هغه ډیټیل نه راکړ. دا 970 دهشتګرد نه تاسو ته پته شته چې څوک دي نه صوبایي حکومت ته پته شته چې څوک دي نه جیل انتظامیه یا زموږ چې کوم هوم ډپارټمنټ دی هغې ته پته شته چې څوک دي. په دې کې به مسله صحیح چې کومه بیانیه د پیله ورځې نه دوی جوړه کړې ده زما خلاف چې دا د دهشتګردو ملګری دی نو چې هلته نه مونږ څنګه دا ایکشن ان ایډ اف سیول پاور واپس واخیستو دلته دي دا 970 دهشتګرد پرېښول یا چې کم پکې ملګري دي هغه یې پرېښودل او سبا چې کوم دی هغه لیټر ګرځي چې دا وګوره موږ درته ویل نه چې دا د دهشتګردو ملګری دی خپل ملګري یې وځغلول. خو چې کله ما سره د 970 کسانو لیست وي او دې ما ته هغه کسان حواله کوي او زه ورته ټیک مارک کوم چې او دا دې راته حواله کړی دی دا دې راته نه دی حواله کړی نو زما سره به قانوني جواز هم اخلاقي جواز هم زه به ورته وایم چې وروره دغه چې کوم دی زما سره ماله دې حواله کړی او دا دې نه و حواله کړی. بهرحال یاره په ما کې شته نه الحمدلله. زه صرف یو د الله نه یېرېږم نور چې په ځمکه باندې څوک ځان ته خدای وایي پرون مې ورته هم چې کوم دی خبره کړې ده نن ورته هم وایم سبا به ورته هم وایم چې زما رب یو دی او ته چې هر څومره دلته ځان ته خدای ووایې دا به فرعون هم ویل او انشاءالله پرون دې هم خلاف وم نن دې هم خلاف یم سبا به دې هم خلاف وم انشاءالله. زما درنو قبایلو نن خصوصي توګه باندې دا جرګه زمونږ چې څومره د قبایلي سیمې سره تعلق ساتي هغه ټولو پارلیمنټریان چې هغه د هرې پارټۍ نه دي د هغو په مشوره باندې دا لویه جرګه نن موږ راغوښتې ده. نن زه ډېر خوشحاله شوم چې کوم څومره مشرانو خبرې وکړې. د ټولو نه اول خو زه چې دلته په چیک پوسټ باندې کم د آرمي والا بدماشان ولاړ دي د هغې په شدیدو الفاظو باندې مذمت کوم چې هغې کومه رویه د ستاسو سره دلته وکړه او زمونږ پارلیمنټریان سره یې وکړه. دلته یو سپایي راپاسي او زما قبایلي مشر ته لاس ورکوي زما سپینګیري ته لاس ورکوي د هغه بېزتي کوي. شرم درته پکار دی په دې وردی باندې چې تا اچولې ده. شرم درته پکار دی ځکه چې په دې وردی باندې زما د شهیدانو وینه ده په دې وردی باندې زما د غازیانو وینه ده. د ستاسو دغه رویه دا د بغیرتوب رویه هغه شهیدانو ته چې کوم دی دک او درد ورسوي د ستاسو دغه رویه هغه غازیانو ته دک او درد ورسوي چې څوک چې کوم دی زما دشمن سره جنګېږي هلته شهیدېږي هلته غازیان کېږي. دې رویه په وجه باندې خلک د ستاسو نه نن نفرت کوي. د ستاسو په دې رویه په وجه باندې خلک نن د پاکستان جنډې ته ودرېږي نه. د ستاسو په دې رویه باندې خلک نن غرونو ته ختلي دي په بلوچستان کې او د خپل الګ د بېل ریاست ډیمانډ کوي. دغه رویه ده که نه چې کوم نفرت پیلاوئ همدغه رویه ده چې نن په پاکستان کې امن نه راځي. همدغه رویه ده چې خلک په بغاوت باندې مجبوره دي. همدغه رویه ده چې خلک د ستاسو د مشرانې نه انکار کوي. تر کومه پورې به ستاسو دغه رویه صرف په دې وجه باندې چې دا زما مېلمانه دی او دلته به یې ته بېزتي کې ته به ورسره بېشرمي کې او دا به زما نه منحرفه کېږي دا به ما ته بد رد وایي. صرف د دې په وجه باندې شرم درته پکار دی په دې رویه باندې. دا لویه جرګه چې دلته په چیک پوسټ باندې کم د آرمي کسان ولاړ دي کم د فوج کسان ولاړ دي په دې رویه باندې دغه لویه جرګه د دې شدید الفاظو باندې مذمت کوي. ملګرو دا جرګه د ډرون اټیکس خلاف د ملیټري اپریشنز خلاف راغوښتل شوې ده. په ډرون اټیکس کې او ملیټري اپریشن کې چې کم کولیټرل ډیمیج کېږي کم معصوم خلک مري کم زمونږ ځوانان ماشومان زمونږ باعزته باحیا باکرداره ښځې شهیدېږي. دغه جرګه دغه ډرون خلاف راغوښتل شوې ده. مسلسل لګیا دي د 2007 نه شروع دي تر ننه پورې ډرون اټیکس او ډرون اټیک نه منو او ډرون اټیک نه منو اوسه پورې یې وایي خو د دې نه بعد به یې عملي اقدامات کوو انشاءالله تعالی. دغه جرګه دغه لویه جرګه د دې لپاره راغوښتل شوې ده
تقریبا د 22 کالونو مسلسل 22 غټ ملټری اپریشن د 14,000 نه زیات انټيليجنس بیسډ اپریشن وشو. اوسه پورې امن نه راځي چې دا کوم اختیار د ستاسو سره دی، د دې جرنیلانو سره دی چې وزیر اعظم هم د دوی سره، عدالت هم د دوی سره، ټوپک هم د دوی سره، ټینک هم د دوی سره، آئین هم د دوی سره، قانون هم د دوی سره. صرف د سلو ورځو دپاره دی دغه اختیار ماته راکړي که امن مې درته رانه وستو زه به قبایل نه یم. د دې انټرست نه دی امن راوستل، ځکه چې دا خو ډالري جنګ دی، د دوی پکې جیبونه ډکېږي. دا به ولې امن راولي؟ چې امن شو د دې کار ختم شو. خو مونږ به یې راولو انشاءالله تعالی. ټولو نه اول چې څنګه ما وویل چې په 100 ورځو کې به درته انشاءالله تعالی امن راولم. خو که فرض که بیا څوک دا وایي چې ته وزیر اعلی یې او ته بې اختیاره یې، نو زه خو په خپل انتظامي امورو کې با اختیاره یم، خپل د پارټۍ په امورو کې با اختیاره یم. خو چې یو کس د ټوپک په زور باندې، د ډنډې په زور باندې د بند کمرو فیصلې دلته امپلیمنټ کوي، د دې حل خو زما سره بل نشته. خو یا یې چې کوم دي پر امن احتجاج حل دی او یا به زم ټوپک راخره. خو مونږ خو پر امن جدوجہد کوو. څنګه عدنان به خبره وکړه چې مونږ هم ټوپک راواخلو، نو په مونږ کې او په دا دهشتګردو کې خو فرق پاتې نه شو. زمونږ ټول جدوجہد به دا قبایلو ځوانانو خاص کر تاسو ته چې زما څومره د پښتنو د قبایلو ځوانان دي چې د دوی دا کوشش دی چې تاسو په دې باندې مجبوره کړي چې تاسو غلط قدم واخلئ. تاسو په انتشار باندې دوی مجبوروي. دوی غواړي دا چې تاسو داسې غیر آئیني او غیر قانوني کارونه وکړئ چې څنګه د 22 کالو نه یې را باندې اور بل کړی دی، داسې مزید اور را باندې بل کړي. خو زمونږ جدوجہد به د آئین او د قانون لاندې وي، زمونږ جدوجہد به د پاکستان د جنډې لاندې، زمونږ جدوجہد به د پاکستان د قومي ترانې لاندې. مونږ به د ریاست د هر یو اقدار، د هر یو حکم، د هر یو آئین کې د هغه چې څومره شیکونه دي د هغې لاندې کوو. خو که بیا خامخا یو کس وایي چې زه آئین نه منم، زه قانون نه منم او دا چې کوم دي زه د بوټ لاندې راولم، نو بیا خو زمونږ سره مې اختیار شته که نه. مونږ خو به هم یو فیصلې ته ځو که نه چې کم کس آئین نه مني زه بیا یو 100 ځل نه منم، چې کم کس قانون نه مني زه بیا یو 100 ځل نه منم، چې کم کس په ما باندې راځي نو بیا چې کم دی د پښتو روایت دی چې زه به چې کم دی د خپل ډیفینس اختیار زما سره وي، زه به خپل ډیفینس کوم. خو چې تر کومه پورې زما آئین او قانون دی تر هغې پورې به زمونږ پوره نه جدوجہد دي د آئین او د قانون لاندې به وي، د پاکستان د جنډې لاندې به وي. چې څنګه دلته تقریبا ټولو مشرانو خبره وکړه چې موږ مذاکرات کول غواړو، دا هغه خلکو سره چې د کمو خلکو د وجې دا حالات دي، دا یوه ټرایي به پرې بله م وکړو د خپلو د دې مشرانو، ځکه چې د جرګې فیصله او دا زمونږ چې کم پارلیمنټریان دي د ټولو پاټو والا د هغو فیصله هم دغه وه چې کومه لویه جرګه ده د دې نه د یو ورکوټې جرګه بیا جوړه شي چې په هغې کې د هرې ضلعې سیاسي سماجي د هر مکتبه فکر کس نمایندګي هم وي، پارلیمنټریان هم وي او زمونږ قبایلي مشران هم وي. نو د دې نه به چې کوم د ستاسو سیاسي اتحاد دی په هره ضلع کې هغه به مشترکه یو کس راکړي، یو به زمونږ پارلیمنټریان شي چې هغه د هرې پارټۍ والا دی او یو به قبایلي مشر. دغه چې کوم دی تاسو په 2-3 ورځو کې زه به خپل هم د ټولو مشرانو سره رابطې کوم. د دې نه به یو ورکوټې جرګه جوړه کړو. د دې خلکو سره خان مرجان حاجي تعلق لږ ډېر دی، زما خو ورسره نشته، خو دا چې کوم دي د دوی سره به هم دلته به هم جرګه وکړي هغه کمیټي یا هغه سب جرګه او د فیډرل ګورنمنټ او دغې ادارو سره به یې هم وکړي هلته په وفاق کې یو موقع به دې ته ورکړو. د هغې نه بعد چې څنګه هارون رشید به یې خبره وکړه چې حل یې صرف دغه دی چې د دې ځای نه به ځو انشاءالله تعالی په اسلام آباد کې به ورته کینو انشاءالله. څوک کم ملګری په دې باندې اتفاق کوي که فرض که د دوی دا جرګه ناکامیابه شوه اسلام آباد ته به ځو، ټول به ځو انشاءالله تعالی او بیا به چې کوم دی یا امن راولو یا به په کفن کې راولي، بله خبره به پکې نه وي انشاءالله تعالی. د دې سره سره دا خو وشوه جرګه ملاقاتونه او که فرض که په هغې کې
کامیابي ونه شوه نو بیا چې کوم دي د اسلام آباد روح او دا به ان شاء الله تعالی زه تاسو ته ښیم دا به ضرور کوو ان شاء الله تعالی. د دې سره سره ډرون اټیکس ملټري اپریشن دا خو روان دي خو چې د ستاسو کم آئیني او قانوني حق دی د هغه نه یې محرومه کړی چې کله قبایلي اضلاع په خیبر پښتونخوا کې مرج کېدل نو زموږ سره یې واده کړې وه چې 100 اربه روپۍ به موږ ته سالانه راکوي. دا 100 اربه روپۍ دا څنګه کمیټ شوې وې چې دا به هره صوبه موږ ته 1% خپل ډیویزیبل پول نه راکوي. زما غیرتمندو قبایلو دا 3% جوړې دی. د 3% په نن ورځ باندې مطلب چې د 1% نه 140 ارب روپۍ جوړیږي د 3% نه تقریبا 420 ارب روپۍ. دا 100 ارب روپۍ نه دي که دا په هغه قانون باندې او هغه آئین باندې دی لاړ شي دا په نن ورځ باندې 420 ارب روپۍ جوړیږي. دا موږ ته نه راکوي سالانه 800 ارب روپۍ 8 سالو شو تقریبا جوړیږي په دې کې موږ ته صرف 168 ارب روپۍ راکړي نورې روپۍ نه دي راکړي. زمونږ قبایلي اضلاع خو انتظامی طور باندې مرج کړه فاینانشلی طور باندې نه موږ نه یو مرج شوي په خیبر پښتونخوا کې نه یو شامل شوي. ولې ځکه چې په NFC کې چې قبایلي اضلاع په خیبر پښتونخوا کې مرج شي نو اوس د خیبر پښتونخوا شیر په NFC کې 14.6% دی دا به 19% ته ورسي مطلب تقریبا 4.5% به زمونږ د NFC شیر زیات شي. د دې مطلب دا دی زما غیرتمندو قبایلو چې موږ ته به 560 ارب روپۍ دا سالانه ملاویږي. دا 560 ارب روپۍ دا ټولې صوبې او وفاق په خپل منځ کې تقسیموي. زما قبایلي ځوان زما قبایلي ماشوم زما قبایلي سیمه یې ترې نه محرومه کړې ده چې زموږ کومه جرګه جوړو نو هغه به چې کوم دي دغه مقدمه هم لړاوي ان شاء الله تعالی. د دې سره سره زموږ چې څومره سیاسي جماعتونه دي او د هغې پارلیمنټیرین دي بله ورځ صوبایي اسمبلی کې ما ته راغلل مونږ کېناستو ډسکشن هم وکړو ان شاء الله تعالی ډېر ژر به په اسلام آباد کې زموږ چې کوم مالی حقوق دي زموږ چې کوم نور حقوق دي د وفاق سره په دې باندې به یو غټ کانفرنس کېږي په اسلام آباد کې. همدغه ټول پارلیمنټیرین چې څومره صوبایي اسمبلی ده دا به چې کوم دی د نیشنل اسمبلی مخې ته احتجاج هم کوي او د ستاسو دا مقدمه به ان شاء الله تعالی د دې نه بعد زور اخلي. په اخره کې زما قبایلو په دې یو خبره باندې ځان پوه کړئ چې همدغه موقع ده بیا به زه کم هم یا به ډېر هم یا به در سره هم یا به نه هم خو په دې یو خبره باندې مطمئن اوسئ چې زما د ضمیر قیمت د چا هغه پلار هم نشي لګولی. په دې یو خبره باندې مطمئن اوسئ چې د دنیا یو طاقت هم ما نشي هېرولی. زه په خپل موقف باندې ولاړ یم او انشاءالله ټول عمر به ولاړ یم خو دا بیله زما ذمهداري نه ده دا بیله چې کوم دي د ستاسو پارلیمنټیرین ذمهداري نه ده دا د ستاسو ټولو مشترکه ذمهداري ده. دغه خلک چې کله په دې غرونو باندې رالیدل دا صرف په قبایلي سیمه کې نه رالیدل دا چې کوم دي په سوات کې په ملکنډ ریجن کې هم راغلي وو ټول ورته راووتل په سره روډونو باندې ویل چې د ستا دا پالیسي نه منو تاسو راواخلئ زما تقریرونه تاسو ته هم دغه جړا او فریاد ما کول چې بیا یې در باندې راولي بیا در باندې اپریشن یې کوي بیا در باندې ډرون اټیک شروع کوي راوځئ خدای لپاره خپل حق تپوس وکړئ. خو بدقسمتۍ نه موږ راونوتو وخت تېر شوی نه دی اوس هم موقع ده په هغه ټایم خو نه د ستاسو د نمایندګۍ څوک او نه د اواز اوچتېدو څوک اوس هم د صوبې وزیر اعلی چې کوم دی اواز اوچتوي هغه در سره ولاړ دی. تاسو ټول به راوځئ ټول به ودرېږئ نو هله به چې کوم دی امن راسي ټول به ودرېږئ نو هله به چې کوم دی د ستاسو حق تاسو ته میلاویږي. دا د ستاسو ټولو ذمهداري ده چې تاسو به چې کوم دی د خپل حق تپوس کوئ. خو که اوس هم راونه وتلی اوس هم د خپل حق دپاره ونه درېدئ نو بیا چې څنګه دلته یو ملګري تپوس وکړه چې د کور په کور به هم جنګي بیا به د کور په کور به هم جنګي او بیا هم د خلاصي هم څوک نه وي. همدغه موقع ده ودرېږو به انشاءالله تعالی. زه درته دلته دا قسم خورم چې زه به درنه په مرګ باندې شاته کېږم د مرګ نه پهله به درنه نه شاته کېږم او د ستاسو هم دغه لوز په کار دی چې تاسو به راسره ودرېږئ. زه د ټولو مشرانو کشرانو ځوانانو غیرتمندو قبایلو انتهایی مشکور او ممنون یم چې دلته راغلی ما ته عزت راکړو زما سره ودرېدلی یئ د پیله ورځې نه تر اوسه پورې زما سره ولاړ یئ
زه د ستاسو په وجه باندې ډاډه یم او ان شاء الله تعالی مخکې به هم همداسې یم که دلته په فوجي وردي کې د ستاسو چا بېزتي کړي د هغې دپاره درنه هم زه معافي غواړم دلته د ستاسو داسې مېلمستیا نه شوې چې کوم تاسو قابل یئ په هغې باندې درنه هم زه معافي غواړم اوس انشاءالله د دې نه بعد د روټۍ بندوبست درته هم شوی دی ما ته پته ده چې تنګ شوي هم یئ ګرمي هم ډېره ده او انشاءالله تعالی دا ملاقاتونه به کېږي او دغه شی زه در سره واده کوم چې انشاءالله تعالی تر سره به یې رسوو انشاءالله تعالی ډېره شکریه مهرباني